نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زه د میډیا په ذریعه سره یو پیغام ورکول غواړم. نن چا په بدنیتۍ باندې یو پوسټ شیر کړی ده چې په هغې کې د لچې والا د تحصیل اجلاسي پکې راخستی ده او بیا یو فرد حواله یې ورکړې ده چې اقبال پناه صاحب راتلل تحصیل مسترد کړلو، نو دا سراسر غلط ده او بدنیتۍ باندې مبني ده. هغه اجلاس کې زه خپله هم تقریبا 100 نه زیات ورکر وو. هغې ورکر کې بحث مبسا وشوه. هغې اخري نتیجه په دې راووتله چې اقبال پناه باندې مرکزي قیادت ته اعتماد وکړي، ټکټ ورته میلاو شي، موږ به ټول منډه ورته وایو. ټکټ نه مخکې اختلاف کیدای شي او بعد کې نشي کیدای. سوا د یو سړي نه چې هغه نامه مولانا ګوهر ده، هغه د هغې حلقې جنرال سکرټري ده. هغه ذاتي څه مسله وې سره راغلې وه مخکې چې کله اقبال پناه MP و، هغه یوه مسله د نوکرۍ په هغه باندې وبګړاو. هغې قیل کولو کوشش مو وکړل او هغه ذاتي په ذاتیاتو باندې خپل ذاتي رایه د هغه والا ذاتي خفا ده، نو که هغه استعفا ورکړي په هغې سره حلقه نه تړلې ده نه تحصیل تړلې ده. انشاءالله پوره حلقې کې د خوشحالۍ والا یو لهر ده او جمعیت علما اسلام د پاره هم د خوشحالۍ والا یو پیغام ده. د اقبال پناه راتللو سره انشاءالله جمعیت علما اسلام نور هم مضبوط شولو او جمعیت علما اسلام سره اقبال پناه هم مضبوط شولو. انشاءالله سوره پرپیګنډې کېږي، د دې ته به ټول جواب ملویږي او د پرپیګنډو باوجود به انشاءالله دو ځلې به کوهاټ دغسې نتیجه ورکوي چې 3 سیټونه صوبایي یو قومي سیټ په انشاءالله جمعیت علما اسلام د په خپل نه کوي او د کومه پرپیګنډا چلیږي بلا تحقیقه چلیږي په هغه باندې چې حلقې مسترد کړلو. نو زه د میډیا وال نام دا ریکویسټ کوم چې غیر مصدقه مونه کم مصدقي والا تصدیق والو تحصیل نه والو تحصیل امیر شته ده، نو په هغې کې زه خپله موجود غیر مصدقه هغه ته چې نه هوا ورکول او هغه لګول دا د میډیا هم د خپل د اصولو خلاف ورزي کوي چې هغې تصدیق نه کوي. کم بیش موږ ترې رابطه کړی، هغې نه بعد دا پوسټ شیر کړی وی. که مې ورته وویل انشاءالله تاسې به وګورو چې اقبال پناه دپاره به دغه ورکر جنډې راخیستې وي انشاءالله او داسې کوشش به کوي لکه یو شیخ الحدیث دپاره کوي. نو انشاءالله زموږ ورکر چې دا نظریتي ده د کتاب سره ده او هغه د خپل قید حکم باندې هر وخت لبیک ویلی ده، هغه خپله وینې ورکولو ته تیار ده، سر ورکولو ته تیار ده. اوټ خو ډېره وډاونه خبره ده. ما والا دا پیغام و زه میډیا نه یو ځلې بیا ریکویسټ کوم چې غیر مصدقه اطلاعات چې دي هغې ته عوامه ورکوو. دې سره د جمعیت علما اسلام ساګ نه خرابېږي او نه مخالفین انشاءالله سره پورته کوی شي. انشاءالله دو ځلې کوهاټ د جمعیت علما اسلام دا و انشاءالله دا به وي د الله په فضل سره.